بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېر ډېر زیات شکریه ده کوم چې دومره راغلئ. دغه خبره دا ده چې د الیکشن کې یو ښه خبره دا وه چې د دومره 11 پارټیانو او نیم زمونږ د پارټي څخه خلک وو سمیت د هغوی دی موږ نه د الیکشنونه ګټلو. موږ په الیکشن کمیشن کې د 6200 ووټونو د ریکارډ د ان یوز بیلټ پیپر چې کوم د هغوی چې کوم هغه غیب شوي دي موږ د هغې ریکارډ ورکړی دی الیکشن کمیشن ته مو ثبوت ورکړی دی. په هغې کې انشاءالله په 18 تاریخ باندې د هغې تاریخ دی اور په هغې کې اوس آرو چې کوم دی نو آرو په 10 تاریخ باندې خپل جواب جمع کړی دی. هغه جواب کې ډېر ښکلې طریقې سره هر څه منلي دي چې یاره دا مونږ کړي دي خو دې کې دا مسله او دا خو مونږ کړي دي کې دا عدالت دی. ګوره دا داسې خبرې نه دي. تاسو به لکه د ماشومان غونته کې جوابونه ورکئ او هغه به ومني. نو انشاءالله مونږ پر امیده یو چې څنګه په پی ډي ایم کې د دې شکست وشو او لاړو دا ټول بیل بیلي کې لګیا دي. دا پی ډي ایم چې کم د الیکشن ته راوځي او هغه به اوس ټول انشاءالله په لږه ورځو کې به دوی ټول بیا یو بل پسې لګیا وي او ردې ردې به وایي. اور انشاءالله د مونږ کوشش دا دی چې څنګه د پی ډي ایم شکست هلته وشو په اسمبلی کې د ریجیکټ شو داسې به انشاءالله په دې پی کې 63 کې بم دا چې کوم مینډیټ چوری والا سړی ناست دی به انشاءالله ریجیکټ کېږي. د دې نه علاوه یو بله خبره چې دی چې نن ګرځي را ګرځي دی صرف دې شي ته سوچ وکړي چې عوامو ماته په یوازې باندې دومره ووټ راکړو. په کار خدا دی چې دی ډېړو دا ځان ته ایم پی اے وایي نه ځکه چې که د دی ووټ ډیوایډ کړي نو ټوټل 4-4-5-5-6 هزار ووټ راځي او تاسو اے این پي ووټ ته وګورئ چې د 8,500-9,000 نه هغه را ډراپ شو 4-4,500 ته. د دوی ووټ چې دا مسلسل را ډراپ کېږي او دا به انشاءالله د دې نه لاندې کېږي. دا خلک ماشومان خو نه دي چې دوی به تاسو دوکه کوئ او دوی به دوکه کېږي. دا خلک نه دوکه کېږي. میاں صاحب دا ته وایي چې ارتیکل میاں صاحب په لاره کې خو فنډ د صوبې نه راوړو هغه قانون کې اوس مداخلت کېږي که نه کېږي دا ته وایي چې تاسو لږه مخالفین کې تاسو راغلو دې حالاتو کې به څه کوئ؟ خالد خان ډېر ښکلی سوال دی رانه تپوس وکړو. زه به درته د اړه خبره وکړم. زه تاسو نه تپوس کوم چې یو سکیم د ما پلار منظور کړی او د ما پلار یې ته فنډ راوړی او هغې ته منډه تړله والي په خپل ژوند او د خلکو هغه چې کوم هغه ټایم د هغې ریکوایرمنټ وایي پوره کړی. آیا په هغه کار باندې د دوی ته د تلو حق شته؟ زه د خلکو نه تپوس کوم. او بیا د هغې نه پس چې کم فنډ په دې 2 میاشتو کې ما راوړی منډه تړله مې والي او خو وفاقي فنډ دی پای کې خو د یس هم څه نشي کولی. هغه فنډ چې ما راوړی دی د دې خلکو جنازګاګانو چې کوم د دې مطالبې وي هغه ما پوره کړي وي هغه او هغې ټینډر د الیکشن نه مخکې شوی. اوس پرون زما په نوي باخیل کې سمندرګړی کې د جنازګاه افتتاح وه هغې د زمانه مخکې دی لاړل. نو زه د دې د ملګرو ته وایم چې ګوره دا سړی مو ګمراه کوئ. ما دې سره د عزت نه راځي دې سره بېعزتي کېږي ځکه چې یو شی تاسو منظور کړی نه دی. او ګوره خلکان زما جنګ یا زما دا چې کوم زموږ مقابله ده دا ګورې زما او د هغه نه ده دا په کارونو ده. زه اوس دا چغه وایم چې کوم چغې دی والي چې زه به را روان یم او خزانه به مې په اوږی او وزیر اعلی څه شی دی وزیر اعلی باندې به زه فنډ بند کړم او زه به دا وکړم. نو زه صرف دا وایم چې ما سره دی اوس په کارونو مقابله وکړي لاړ دي شي هلته نه د فنډ روړي او چې ما سره مقابله کوي ما سره دی په کار وکړي. مینډیټ یې رانه چوري کو اوس کار باندې خو دې را سره مقابله وکړي که نه لاړ دي چې فنډ دروړي په کار دی چې زه د وفاق نه یا د چرته نه زه چې 10 کروڑ روپۍ وړم چې دې 20 کروڑ روپۍ وړي او دې د عوامو ته د مقابلې ما سره چې مقابله کوي نو په کار کوي چې په کارونو کې د ما نه بره شو زه بالکل زه به ووایم دا خالد خان دا صرف د الیکشن نه مخکې پورې دا چغې دي بس. اوس دی چې کله په عهده باندې کښېني نو بیا دی ته پته ولګي چې یار دا خو دومره آسان کار نه دی. فنډ روړل دا خلکو ته اکثر لګي چې یار به دا ما ووایي او دا فنډ روړل ډېر ګران کار دی او دا د هر سړي د وس کار نه دی. اب اوس تاسو ټول ته عوامو ته به ښکاره شي چې دا دومره آسان کار نه دی چې دلته راشه او کارونه کوو فنډونه راوړه. میاں صاحب بلدیاتي الیکشن هم روان دی هغې دپاره به څه حکمت عملي کوئ؟ دا خو پارټي دا مشران دي د هرې پارټي خپل
مشران دي لیډرشپ دی غیبه هغه ټایم ان شاء الله چې څه فیصله کوي بیا به هغه شي کوو خو ان شاء الله دا د زه یو بل خبره کوم نوخار و د تحریک انصاف نوخار به د تحریک انصاف دی 63 کې هم د تحریک انصاف او ان شاء الله بلدیات کې هم د تحریک انصاف 27 مارچ باندې ایمان خان نوخار ته تشریف وړي سر کله ځلې به کوي تیاری مسلمان خو تیاری به کوو خو ځکه چې مونږ ته پکار دی چې د عمران خان هغه راتګ نه زیات مونږ هغه چې کومه دغه افتتاح ده چې د کوم پروجیکټ مونږ ای ته خوشحال شو دا سی پیک یو منصوبې کې یو منصوبه و چې په یو صوبه کې به یو اکنامک زون جوړیږي هغې کې به په زرګاو نوکریانې ځکه چې سرکاري نوکریانې هر انسان ته نشي پوره کېدی دا مونږ چې به کله چغې والې چې انشاءالله مونږ به روزګار راولو خامخا هر شی ټایم ملي خو انشاءالله دا اکنامک زون چې روان شي په دې کې زرګونو کنال ځمکې دي په دې کې به په سوونو فیکټریانې لګي په یو فیکټري کې کم از کم 1500-1800 لیبر به لګي نو هغه لیبر به د اسلام آباد او کراچۍ نه خو نشي راتلی ځکه چې هغه د لیبر تنخواه دومره وي چې هغه پکې مشکل سره گزاره وکړي نو هغه به عمددي لوکلي چې هغه راځي د خپل نو جاب کوي او بیا هغه شي کې گزاره کولی شي خپل مې ته د الیکشن نه مخکې چې کوم ترقیاتي کارونه دي پی کې 63 کې چالو شو د الیکشن د وجه غواب ولاړو اوس هغه ترقیاتي کارونه به دوباره چالو کیږي دوباره چالو دي تلار سے دوباره چالو دي ما پرون په لیبر کالونی کې بل پرون د جنازګاه افتتاح وکړه د غي درینه مطالبه و ان شاء الله په غي باندې به سبانا کار چالو شي د شیخ کول ماډل جنازګاهګانې به جوړیږي د هلکا د ماته جمشید مې پریخي وو او هغه د علاقې دپاره خپل د ځان قرباني ورکړې نو زه خو چې د علاقې ته ګورم زه ورته د هغه په سترګو ګورم زه غواړم چې څه کم د ترقۍ خوب هغه په دې هلکه کې کتلی چې هغه زه پوره کړم اوس خو زه اوسګار یم د ما د پلار چې کوم زاړه ملګري وو چې د ما نه الیکشن کې پاتې شوي زه اوس لګیا یم هغوی پسې ځم ای سره کښېنم ای سره خبرې کوم هغوی ځان ته راجوختوم ځکه چې الیکشن کې بیړه وه ما خپل پوره کوشش وکړو چې هر چا ته ورسم خو انسان یوازې ونه رسي ځکه چې هر انسان کینډیډیټ مطالبه کوي چې ما ته د کینډیډیټ راشي نو هغې کې هر انسان هر ځای ته نشي رسېدی نو اوس ورته زه اوسګار یم زه خپل د پلار ملګرو ته ځم خپلو کارکونانو ته ځم زه روزانه تقریبا په حلقه کې ما غم خادي خو مونږ خانداني او دغه را روان دی مونږ وخت سره غم خادي که اودی او که نی مونږ غم خادي د کلونو نه کړې ده نو انشاءالله کار به یوم نه ودرېږي تاسو به روزانه ګورئ د یو نوي سکیم افتتاح به روزانه به ګورئ نوې فنډونه به را رواني زه اوس غواړم چې دوی ما سره مقابله په کار باندې وکړي او زه عوامو ته یو خبره کوم چې په تشو نارو باندې مه دوږه کېږي تاسو اوس وګورئ چې د الیکشن نه پس څوک کار کوي او څوک د تاسو خدمت کې حاضر ولاړ دی فیصله په دې باندې کوئ